مجلسونو کې دا سبق زده شو چې ګوره زه ماضي کې الله ته محتاج یم، دی وخت کې زه الله ته محتاج یم، او را روان په فیوچر کې د قیامت پر ورځ مالک الله دی نو موږ هغه ته محتاج یو. نو د عقل تقاضا دا ده چې په دې درې واړو ادوارو کې الله ته محتاج یو، نو عقل هم دا وایي چې بندگی به یوازې د هغه کېږي چې چاته موږ محتاج یو. دا یو ربط شو د ایاک نعبدو د مخکې ایتونو سره. دویم ربط مخکې د الله 15 نومونه ذکر شو. مخکې د الله 15 نومونه ذکر شو: الله، رب، رحمان، رحیم او مالک. په دې نومونو عقیده کلکه کا، په دې نومونو عقیده مضبوطه کا، نو د هغې نه پس عبادت د الله کوه. که عقیده دې په دې نومونو نه وه برابر که نه، بیا عبادت پیدا نه کوي. مخکې د الله نومونه ذکر شو، په دې عقیده برابر کا، دای نفس عبادت د الله کوا. ځکه چې عقیده نه و برابر نو بیا عبادت پیدا نه کوي. دریم ربط مخکې ور احکامات په دوه قسمه دي. یو احکامات علمی دي او یو احکامات عملی دي. غټې غټې خبرې ورسره زوتوي پکار به مراشي. احکام په دوه قسمه دي. یو احکامات علمیه دي، دای تعلق د علم سره دی، او یو احکامات عملیه دي. لکه مونږ وایو ان الله علی کل شیء قدیر، په د الله په قدرت باندې به علم ساتو. هو اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، دا عملی احکامات دي، په دې به عمل کوو. پس سبا عقیده ساتو، سبا عمل کې راولو. نو تاسو وګورئ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا احکامات علمیه دي. ایاک نعبد و ایاک نستعین، په دې کې احکامات عملیه دي. نو دې کې به یو بله مسله مخې ته راشي چې دا احکامات علمیه د احکامات عملیه نه مخکې ذکر که، د عمل نه مخکې به علم پکاري. بعضې خلک عمل کوي، د عمل ډېر شوقي، خو ته یې قرآن ته کښېناست، دین زده کوه، د دې زده کړې سره یې نه لګي او عمل یې خوښ دی. نو چې بې علمه شیخي کوي نو دا کفر بس دی. په دنیا کې ډېر بې علمه شیخان ګرځي، دا نه به شیخ جوړ کړي، مسلې به هم درته کوي او تقریر به هم درته کوي، ته به وایې جوړې دا سم شیخ الهند راغلی دی او غریب د بسم الله په معنا نه پوهېږي. الله اکبر کبیره. امام بخاری رحمت الله علیه یو باب هم قائم کړی، باب العلم قبل القول والعمل. د خبرې کولو نه د عمل نه مخکې علم حاصلول. چې علم نی او ته عمل کې، طالب د یو عمل پوزیشن نی معلوم چې دا فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب دی، که دا بدعت دی. بعضې خلک ډېر کارونه د ثواب په نیت سره کوي، په شریعت کې ثواب نی هغه. که تپوس دی وکړي د علم پته ورته یي نه چې دا شته او که نشته، بس عمل دی کوي. نو ته علم حاصل کا، ته مال لګې، خپلو مردگانو پسې ثواب د پاره ختم کې، خیرات کې پیسې لګې. نو د دې علم حاصل کا چې بھئی دا خیرات مردگانو پسې خوشتا، خو خیرات به څنګه کوم؟ د مړي په درې مرض به کوم، د جمعې په شپه به کوم، په څلوېښتمه ورځ به کوم، کلیزه به کوم، چې کله قبر په خوم نو خیرات به کوم.
او د علم معلوم کا نو کده علم کې وو نو به کوا او کنو به مکوا دا عمل د علم پرانا کې پکار دی ښا دا درې ربطونه شو الله اکبر کبیره او ایاک نعبدو یو سړی ځان ته مسکی او دی وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین دیکھ یو اظہار د تواضع دی د عاجزۍ اظہار دی پکې دا پکې نه وي چې ایاک اعبدو یا الله زستا بندگی کوما یا الله مونږ ټول مخلوق ستا بندگی کوو یا الله زمستا په بندګانو کې یو بنده امام زدا خپل عبادت ستا د لایق ستا د شان سره لایق نګنم ربا اے زما رب زما د عبادت کې بډیر کمی او کو تاهیا هو ایاک نعبدو یا الله مون خاص تعالی عبادت کو دا ټول ستا عبادت کو نو یا الله ردی دا عبادت چې قبلې زما د هم پکې سواد کې کنا حجیبه خبره د اری جبی یو خپل ګرامري د عربی خپل اصول دي د مدرسو کې دا پنځه شپږ کاله سبقونه واړوي کنه دي کې نحو یادای دارنګ په اردو کې خپل ګرامر انګلیش کې خپل اصول دي په انګلیش کې لکه آی ټیک ټی ز چیس کم نو دا آی پایل دی ټیک پیل دی او ټی مفعول دی دا آی پکې سبجیکټ دی دا ټیک پکې ورب دی او دا ټی پکې څه دی ابجیکټ دی څه دی نو اول پکې سبجیکټ ذکر شو بیا پکې ورب ذکر شو او بیا پکې ابجیکٹ ذکر شو په انګلیش کې خدا سے راضی اس میں چے پیتا ہوں اور اردو کے ترتیب بدل شو میں سبجیکٹ اول دیکم ذکر شو چے ابجیکٹ پکې ور پسې ذکر شو او پیتا ہوں اغا پیل ورب ور پس آخر کے ذکر شو او پا عربی کے دا ټولو نه اول ورب ذکر کیگی بیا سبجیکٹ او بیا ابجیکٹ اول پیل بیا پائل بیا مفعول لکا ضرب زیدن امرا زیدن ضرب امرن نوی لکیگی ضرب اول زیدن بیا امرن بیا او دیا کنابودو کچی مونگا گورونو ترتیب پاکی بدل دی ایاک نعبدو دی پکار خدا سوا نعبدو کا اول پیل ورسر پائل او کا مفعول بیہی نو اغا مفعول بیہی دلتے مخ کے ذکر کرے ایاک مفعول بیہی دی دا دی زیر رستو دی پا ایاک نعبدو کے دا مخ کے ذکر شوی دا اولی دی دا پارا پا کتابونو کی قاعدہ دا ایاک نعبدو کی مفعول بیہی مخ کے ذکر شوی حالانکہ پا کلام عربی کی دا مفعول بیہی سے آخر کے دے نو دا نحوی قاعدہ دا چی تقدیم دا ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص چی کم یو سیز پا عربی کے رستو ذکر کیگی چی کلم دا رامخ کے ذکر کا دی پا معنی کے اختصاص پیدا کا اور چی معنیو کو کنانو تاوستا و پتہ ہو لگی خواہ ایاک دا نعبدو کا معنی دارا نعبدو کا من تالا عبادت کوا ایاک نعبدو دا دی معنی دارا من خاص صرف او صرف تا تا عبادت کو بل چاہتا نکو دا ایاک چی مخ کی شکانا نو معنی کے سونا تخصیص پیدا شے دا ایاک چی مخ کے ذکر شا دا دی معنی دا شوا مونگا یوازی او یوازی صرف او صرف بندگی تا تکو بل چاہتا بندگی نکو ایاک نعبدو دا معنی شوا او بلا دا کل چی ایاک نعبدو دا مفعول پا کے مقدم شو
نو د عابد توجه د ټولو نه اول معبود طرف ته ځي. ایاکا خاص تا ته اے الله ور اول توجه الله تعالی ایاکا یا الله تا ته یوازې نعبدو عبادت کوا. پدی وجہ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کے معنی کئی ایاک نعبد ولا نعبد غیرک. ابو سعودم دا معنی کئی لا نعبد غیرک. ابن جریر معنی کئی ایاک نوحد دا مونږ په توحید سره خاص کو ربا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ معنی کئی نخصک بالعبادت. ایاک نعبد عبادت دا عبادت دا ډیر وسیع مفہوم ده. کوشش بدا کو چې سنا ست ذکر وکړو. دا عبادت شو، دا لفظ الہ شو، دا رب شو، دین شو، دا ډیر اهم سيزونه دي. پخوا په زمانہ کې مونږ لا پسکول کې هوا زمونږ د علاقو د جماعت اسلامی ملګرو په د مودودی سے بیا رساله دا قرآن کی 4 اصطلاحات دا په عربی کې هم دي. 4 اصطلاحات دا به دی پری تقسیمو اوس په کې پری تقسیمون کې نشته ډېر دا به دی په سکول په کالج کې ودا رسالې تقسیمې دي. کله کله ول مونږ دا خبره ور یاد کړو خپشي وي ته مونږ دا خبره دا اهم خبری دی. عبادت چا زدک رب باندې پوښو دین او الہ. الله اکبر کبیره. خو اصل کې بعض خلکو د ذهن کې سکینه نه چې لکه د چا کتابونه باندې ګوره او دا یو ډیر غلط تربیتی د خلکو. ښا عبادت دا د عین با او دال نه جوړ دی. د دې ماده عین با دال. دا عین با دال دلالت کوي په استعمال کثیر باندې. کم سیس چې ډیر استعمالیږي لکه کوم لار چې زیاته استعمالیږي کنه ایت طریق معبد وي. طریق معبد چې کوم لار ډیره استعمالیږي کوم کپړه چې ډیره استعمالیږي هغه ته صوب معبد وي. دلته بدا یو خبره بل یادو ساتو. زمون مشایخ او خصوصا شیخ د پینډه رحمت الله علیه نور علماء د شیخ الاسلام امام ابن قیم په حواله سره د عبادت یو تشریح لیکلی دا چې عبادت عبارت دی عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود دی سلطه غیبیه یقتدر بها على النفع والضرر. دا چې اوس کوم نوی مدارج السالکین دی کنه پدې کې نشته دا عبارت. حالانکه جواهر القرآن کې هم دا عبارت را نقل شوی. نیلوی شاه صاحب رحمت الله علیه خپل کتابونو کې هم دا عبارت را نقل کړي او حواله په هم د مدارج السالکین ور کړی دا. او چې څونه مدارج السالکین دي کنه دا پې کې نشته. اوس بس کې خټه کې ونه خته تفسیرونو کې حواله د مدارج السالکین دا او دام ذهن کې راولې مدارج السالکین د ابن قیم رحمت الله علیه هغه کتاب دی چې صرف په تفسیر د یا کنا عبدو یا کنا استعین لیکل شوی. ښا سو جلد دی مدارج السالکین په تفسیر یا کنا عبدو یا کنا استعین صرف په یو آیت باندې د آیت تفسیر دی. خو یې ډېر حد ور باندې کړي چرته ځان ته لګ لګ ګوره الله و مذهن کولاوي بیا. نو دا عبارت چې کم زاړه مدارج السالکین دي دغه په حاشیه کې ملاویږي او د نو کې دا نشته.
د عبادت تشریح په عبادت کې سلور خبرو باندې ځان پوي کې الب عبادت عبادتي یو انتهائی تعظیم دویم انتهائی عاجزی ته چې چاته بندگی کې کنا چې ستا پزړه کې داغه انتهائی تعظیمی او دویم چې ستا د طرف نه انتهائی عاجزی خدا دو خبرې لا عبادت نه دی دې سره دو خبرې نورې دي تاسو په عبادت پوه شئ بیا ډېر مسلمانانو په عبادت په مفهوم نه پوهیږي عبادت کې دو خبرې مې د ذکر کې کم انتهائی تعظیم انتهائی عاجزی خو دې سره دو خبرې نورې په دې عقیدې سره دا چې زه د چا بندگی کوم هغه زما د هر حال نه خبر دی اب تمام غیب خبر دی هغه عالم الغیب دی هغه غیبدان دی زما د رازونو نه خبر دی د کائنات د ذری ذری نه خبر دی د پپټو سيزونو خبردار دی یو دی عقیده سره دویم دا چې چاته بندگی کوم کنه نو هغه قادر دی په نفع او په ضرر مصیبت لري کولی شي مصیبت راوستی شي په خپل خوغه تصرف کولی شي چاته محتاج نه دی دا سلور خبرې چې را یوځای شو دینه عبادت جوړ شو اوس ګوره د خارج نه په مثال به پوه شئ زمونږ په دې معاشره کې ډېر داسې خلک وو د مشرانو یو غټ تعظیم به کو عاجزي به ورته کوله نو راټیټ به شو ورته نو دا راټیټېدل چې دي دا انتهائی تعظیم او عاجزي دا بل چاته ناروا دي خو آیا دا عبادت دی او کنه دا عبادت نه دی خبره مو خیال درانه له که عبادت دی ورته وي دغه سړی دی مکمل کافر کو بیا ځکه بل چا عبادت وکړو کار ناروا دی یو کار ناروایی او یو په یو کار سړی د دایره اسلام نه وځي خجی اوس بل یو سړی دی یو درگاه ته راغلی دی دی هغه درگاه نه داسې پشاشا روان دی انتهائی عاجزی کوي راټیټیږي ورته خو دې عقیده د دې زما د حال نه خبر دی او دا د خلکو عقیده یي چې دا زکم درگاه ته راغلیم کنه دې زما د حال هم خبر دی دې زمانه مصیبت هم لري کولی شي مال مقدمه کې کامیابی مرا کولی شي او که زه دته دا نظر و نیاز نه راوړم زه د تعظیم نه کوم په ما باندې کټه مړولی شي او مال بودریم را رسولی شي او مال ټکر مرا کولی شي دا اوس بعینه عبادت دی د بل چا عبادت یو خبره مو خیال ترانه ده دې بیان ډیر ګران دی کنه ښا لکه چې هر نبی راغلی هغه یا قوم اعبد الله الله وی ما چې دا خلق پیدا کړی او انسانان او پیریان الا ليعبدون او دا عبادت بکې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین په عبادت پوه نه شوې چې دې درگاه ته راغلی چرګ چرګوړي ځان سره راوړلې دی او پنجاب کې خو وی ترخ کې ځان سره تور چرګ راغستی او درگاه ته ولاړ دی او جاړي مخبل لیدلی دی علی حجویری رحمت الله علیه قبر سره خلق راغلی او سترګې سری کړي جاړي او راټیټ شوی ورته او خپل جتونه وته پیش کړي خپل ازيري لګي دا سلور خبره په عبادت کې دای په مفهوم کې شامل دي انتهائی عاجزی تواضع او انتهائی تعظیم په دې عقیده سره دا چې چا بندگی کوم هغه عبادتانم دی او هغه متصرف دی نو که دا اعتقاد دی د بل چا سره اوساتلو دا عبادت د بل چا شو دا سړی له دیر اسلام نه وځو دا د بل چا عبادت یو دا خو خلکو ته مسله نه ښکاري دا خو نه بیانېږي الله اکبر کبیره د عبادت بیا تعبیرات علما ذکر کوي ناشنا ناشنا دا عبادت ګڼ اقسام دي دا چې موږ په موږ کې وایو کنه یا کنا عبدو
او ته په مفهوم باندې پوهې او هغه سوچ ته پکې د دې هغه معنی او مفهوم او اقسامو ته ځې نو هغه عبادت خوندو کې بیا ایاک نعبدو عبادت قسمونه یو عبادت قلبی دی د زړه عبادت یو عبادت بدنی دی یو عبادت مالی دی بیا د زړه عبادتونه ډیر شي دي ښه توکل یقین اخلاص صحیح نیت دا د عبادت قلبی اقسام دي انابت خوف محبت چې مونږ وایو ایاک نعبدو یا الله خاص تعالی عبادت کو مونږه د زړه عبادتونه تا سره کو مینا تا سره یقین پتا کو توکل پتا کو تمتا نه کو یرتا نه کو رجوع تا تکو ایاک نعبدو دا عبادت قلبی او عبادت بدنی چې دای تعلق د بدن سره او عبادت مالی د مال عبادت زکات صدقات چاته قرض ورکول د عبادت بیا په د عبادت باندې بعض خلکو ناشنا طرف ته ورغلي دي د لاسونو عبادت د خپو عبادت د سترګو عبادت دیم را جمع کړي ښه د خپو عبادت کې د جمع مستتلل د رشتہ دارانو خیر خبر تتلل د بیمارانو عیادت تتلل د علم مجلس ته د درس تتلل دا د خپو عبادت ته خاطر په خپو را لیکنه په غوګونو اوري دا د غوګونو عبادت دی په سترګو قرآن ته ګوري دا د سترګو عبادت دی بیا په دې لاس چا سره تعاون کول دا د لاسو عبادت دی ته وی چې زه په دې باندې حلال رزق وګټم دا د لاسو عبادت دی ایاک نعبدو یا الله مون خاص تعالی عبادت کوو بل چال نه کوو قرآن کریم کی ترغیب ورکی عبادت تا چې عبادت به یوازې د الله کوي سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 وګورئ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اے خلقو عبادت خاص کے استاسو رب لرام عبادت الله د عبادت حکم کوي او په دې خبره باندې امزان پوه کې چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې په دې قران کې کوم ځای کې اعبدو راغلی کنه هغه معنی کوي څوک ابن عباس سے ډیره خسته معنی کړی دا سره نوٹ کې پای کې د ډیرو مشکلاتو جواب دی اصل کې چې ته وی چې عبادت به یوازې د الله کې مشرکان هم عبادت کو لکه مونږ عبادت دی او کنه نو مشرکان مونږ کو کنه کو روزه عبادت دی مشرکان روزه نیولا مشرکان طوافونه کول مشرکان حجر اسود کولاو مشرکان عمره کولا صفا مروه کې سعی کولا قربانی کولا مړه د ارس پرې د خانه کعبه جوړولا خانه کعبه تعمیر کو د جمعه جوړول عبادت دی او کنه دی د عاشوری روزه نیولا ابن عباس سے وی دا اعبدو پا معنی ځان پوی کې او دا ابن عباس سے چې دی کنه دا قبر پتایب کې دی اول د جامع عبد الله ابن عباس یو مدرسه دا یو غټ جامع مسجد هم دی دی پتایب کې وفات شوی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی عبد الله ابن عباس سے څوک دی د نبی علیہ السلام د تر زوی دی د عبد الله ابن عباس د پلار سنوم دی او د محمد بن قاسم د پلار سنوم دی چې عبد الله نو زوی د عباس صاحب کنا عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب د نبی علیہ السلام د تر زوی دی دلا ورکوټیو د نبی علیہ السلام سره زیارت او ملاقات د هر څه ثابت دي
دې ماشومو د پلار وی بچی چې د پیغمبر کر شپې ته لړ شه ځکه دا د نبی رسول سلام د ترز ویم دی او دا د مور او د پیغمبر یو بیبي خويندیم دي یعنی عباس سیب چې دی کنه د نبی رسول سلام ترم دی او سانډو هم دی د حارث یو لور هغه په ولید واده ده د خالد رضی الله عنه په پلار خالد ابن ولید یو په نبی علیہ السلام واده ده میمونه بنت حارث او لبابه بنت حارث دا په عباس ابن عبد المطلب واده ده د نبی علیہ السلام بیبي میمونه بنت حارث د دې قبر په مقام سریب کې دی یکی आवाज قبر ده ښا یکی आवाज قبر ده د دې په دغه مقام کې پیغمبر سره نکام شوی روز ختم شوی دغه دا بیمار شوی د قبر ملته کې دی نو دا د ابن عباس سیب ترور دا د مور خورې دا دی چې شپې ته راغلی دی که نه ورکوټې غونته دی نو دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې معمولات نوٹ کوي څنګه طریقې سره سملاستو کمې دعاګانې ویلې راپاسینو څنګه راپاسینو کومه دعا ویه څو رکعاته نفل کوي هغه ټولې خبرې د شپې تېرېدو باره کې امام بخاری رحمت الله علیه روایت 14 کرته په صحیح بخاری کې ذکر کړي او د یو حدیث نه 14 مسائل رئیستی دي عبد الله ابن عباس راغلی د ترور کارې شپه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې را پاسېد او دسماتی ته لړو دا ورکوټه غون تاریخه نن مونږ کرم زمونږ ورونه خورونه چې راشي کنه نو سیده دې نه صحیح سبق یوسی خلا ولغه او خلو پرېو نا کړه چې مونږ کرا شومان راشي بیا خاص کر د دلته د مدرسې طلبه کرام دي تاسو کړه کله کله په خبره کې تاسو د تر زامن د ماما زامن ماشومان براشي نو چې تاسو هغه ته یو نوې سبق ورکوي چې ما ګوره مدرسه کې دادا دواز د کړي دادا سبق مې زده کړي دي دادا اخلاق مې زده کړي د ډوډۍ آداب مونږ بیانو ورشپا د خوب آداب بیانو سار خامخا مونږ یو دوه درې حدیث بیانو چې تاسو ول دا تعلیم ورکوي او کنه تم وته تراشه موبایل لګراواله ډرامه پکې راواړه کارټون پکې راواړه نو تا نه غشته یکل عقل او تختی تا خو بلا کړهو کړي ځان ته بلا مهنت کړي دي نو ابن عباس رضی الله عنهما نبی علیہ السلام چې ورید چې دغه د اسمادي تلړو نو ورکوټه غونته دي یار زر زر لوټه ډکا کا لوټه کې خو دغه خدمت ایو ځان له جذبه ده کنه په درته علما رات تاسو کته دا بازي نوجوانان خدمت ته ولاړو چا ولا ببوزي وو چا ولا وبګرځولې علما مو ير دا خډیر باده ما شومان دي او بازي د ادب نډیر لري ښا بازي پیدایشي به ادب وي صحیح او نا کسب تربیت نشود اے حکیم کس دا نا اهلی پدې وجہ بعض علما لیکري نا اهل ته سبق مو ورکوا دا نا اهل ته سبق خودل دا سیدی کنا لکه چې ته خنزیر ته ملغلره په غاړه کې ځکه شیخ سعدی بابا رحمت الله علیه وایو چې کله دا بے تربیت کس نه دی د دړومبې ښکار د دړومبې مربي وړومبي استاد دی ښا چې لغون د دوی ټکی سوې کنه دی استاد تشریح راف کی بیا اعتراضونه شروع کی بیا ته د خیر نو ساتي بهرل ابن عباس سے ورکوټه غونته دی او لوټه را ډکا کا نبی علیہ السلام چراغي لوټه ولیدا نو بیبي ته وای کمی بیبي ته میمونه بنت حارث زمونږ استاد مورجانه هغه ته وای من وضع هذا دلته پکې بل مسله معلومه شو چې پیغمبر تپوس کوي اے میمونه دا لوټه چا کې خودا ک پیغمبر ته د غیب او علم نو دا تپوس به نه کو ور معلومه شو دا خبره پکې معلومه وې لکه نن دنیا خزي او نارینه او زنانه روان دي تل سړی راوته او خزر راوته او کوړې منتري معلومه یو تایزونه روباسي او سکه خلک تباہ او برباد کړ دلته پیغمبر دی او تپوس کی دا لوټه چای خدا هغه دوی دا زما خوريخي خدي وړو کې ماشومه او کنه دا الله رسوله هغه ټیم کې پیغمبر لا سوچت کخه او دوه وته کچ یا الله د ابن عباس ته خود تفسیر او د قران پویا ورکی او ته نو چې نور سو ورته ورکی ربا یا الله دله د قران او د دې فهم ورته نصیب کې ښا فهم قران ورته نصیب کې
بیا په دې وجه دغه لقب ګرځېدلی دی ترجمان القرآن. نو ابن عباس معنی کوي چې په قرآن کې اعبدو راشي د دې معنی د وحدو، د اعبدو معنی بسې دا چې قرآن کې څونه اعبدو راغلی ته معنی زده کړه دا په همې قرآن کلاس شو کړه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو وحدوا ربکم، دا رب توحید منه، دا عبادت معنی دا رب توحید ښه، اگر چې توحید په کې نه عبادت نه دی. فاعبد الله مخلصین له الدین، عبادت د الله کوه چې خالص د الله عبادتي، چې په دې عبادت کې د الله سره څوک شریک نه یو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، او یا الله مونږ خاص تانه امداد غواړو، د بل چا نه نه غواړو، امداد به یو د الله نه غواړو. ګوره دا عبادت مونږ د الله د امداد نه بغیر نشو کولی، ځکه ورپسې و ایاک نستعین، او یا الله مونږ خاص تانه امداد غواړو، د بل چا نه امداد نه غواړو. ګوره تا قرآن شروع کا، مونږ دې شروع کا، د قرآن درس دې شروع کا، درخواست دے اللہ تا یا اللہ عبادت میں شروع کا، راغل امربا عبادت میں شروع کا. و شیطان سڑی چتا پریدی خواہ، شیطان لگے دلے وسوسی انسی او جنی تا قرآن تا نپریدی، لگیا بھئی یا اللہ شروع میں کردے دا استاد عبادت، ایاک نعبدو، اے رب ذوالجلالہ د دې دا تکمیل توفیق را نصیب کې تا نه امداد غواړم. رب د دې میاس کې لا رکاوټ را نه والي، کله کله ډېر خخ خلک عبادت شروع کی، علم شروع کی، درس او تدریس شروع کی، پنیمه کې سیس پاتې شي، حوادثات راشي، حالات راشي، پریشانې راشي، نور موانع راشي. نو یا الله مونږ د حوادثاتو د رکاوټونو نه وساتې. یا الله شروع خو مې وکړه، رب دا زړه مې خوا دې خوا کېږي، ایاک نستعین، رب تا نه امداد غواړم. او د ایاک نستعین کې دا موس کوونکې مو دې سوی اعلان کوي، اے رب یوازې تا نه امداد غواړم، د جبریل نه نه غواړم، د میکائیل نه نه غواړم، د آدم بابا نه نه غواړم، د پیر بابا نه نه غواړم، د پیریانو نه نه غواړم، د بل اچا نه امداد نه غواړم. ایاک نستعین، یا الله امداد غواړم نو یوازې تا نه غواړم. نو هسې نه مانځه کې وی چې یا الله امداد تا نه غواړم، او بیا بار چغې کې چې را مدد شلوې ازوانه. دا به خلکو چغې والې ښه په دې کتابونه شته. یو کس یو ځای کې کتابونه چېته دریاب ته غورځول، ما ورته وې ته راوړه، نو ما ته پکې سره رسالې میلاو شوې. نو یو پکې د مناقب د لوی ځوان اله ما بیا کوټینګ موټینګ وکړ درس کې، کله کله خلکو ته خیم چې دا وګوره دا یو وخت و منبر محراب نه به دا بیانېده د قرآن په ځای باندې. نو پای کې کته هغه وکته که نه وایي په یو ځای کې د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه یو موریدو، نو هغه یو ملک ته تجارت ته تللی و، ډېره ګټه یې وکړه. چې ډېره ګټه یې وکړه نو ډاکوان هغه خبر شو، نو ډاکوان ور باندې را پاسېده، ټیشنې به دله وښیم ښه چې د مړو د رامدد کولو ټیشنې کمی کمی دي. بس دک یې تا ته وي د قرآن درس ته مزه که نه، د دک خلکو ټیشن د مړو رامدد کول دي. بیا ما سره کتابونه شته چې کتابونو کې څه لیکلي. نو هغه مورید چې و ډاکوان پې را پاسېده، چې ډاکوان پې را پاسېده پیسې یې ترې واخېستې، سړي ته یې ښه خوشم ورکړ. وی پدې کې داسې کار وشو چې دغه مورید چغه کا چې یا عبدالقادر جیلانی را مدد شلوی ازوانا. وی الته جیلانی صاحب ناستو په خپل ځای کې په بل ملک کې، او یلته یو څو لوټکي په ځان واړو چې الله حق الله ته دې خیر کی، مورید ته مې تکلیف رسېدلی، او پڼۍ ویسته او د هغه ځای نه یې راخوشې کا. هغه پڼه روانه وه د تیز جاز نم تیزه لاړه، یو ډاکو به په دې مخ لګي او را پریوزي پړسکه کېږي. هغه ډاکوانو خپل مال واپس واغستو، بیا واپس راغی،
هغه بیا به سره دام دي کړو چې پرې پړه کې کېناستو رالو بیا دې رالو او الته نظر و نیاز پیش کا او خپل عاجزی پیش کا دا وګوره کنه د لوی ځوان کرامتونه چې ته ته وې داسې ګاډری دي خلکو تاکیدې خرابوي دا راشه مولا راوته بې ادبه دي او مشران نه مني او بزرګان نه مني دا بزرګان منل دي دا لاسکه یو کتاب کې لیکلي دي وای یو زنانه وا او دا غي ځوان زلمه یک یو نیازبین بچیو کنه او هغه چې کم دینو مړ شو نو هغه ډېر سخته خپه وه چا ورته وی داسې کار وکړه جیلاني صاحب ته چغه ووهه که نه وی جیلاني صاحب ته یې رامدد شه چغه وواله او دې کې هغه حاضر شو ورته وی ولې بوډی وی نیازبین زوی مې وګوره غیر هله مړ کو هغه وی خلا جبریل دونه ظالم و چې ستا نیازبین زوی دی نه کته وی جبریل مخکې او جیلاني صاحب ورپسې و وی فرشتې د ملک الموت یې راټینګ کړ جبریل نه د مرګ فرشته ملک الموت هغه راټینګ کا د روحونو کڅوړه هم ته واغستا او بوډۍ ته خپل زوی را ژوندې که او داسې کار یې وکړه چې د ملک الموت نه یو دوه ته توړ هم ته وکړه چې بیا دونه ظلم مه کوه دا کتابونو کې شته ښه نو هغه ملک الموت لړه په جړه الله ته الله ته یې ولې جاړې وی دغه کیسه را سره وشوه وی نوم یې څه وی ربه نوم یې خو ما ته نه راتلو خو خلکو وی دا د 11 ځوان دی وی الله ورته وی چپ په هغه زما هم وس نه رسي ښه دا کفریات نه و یاره ایاک نستعین الله یوازې تا را مدد کوو اوس هغه کتاب وګوره که نه ما سره یو کتاب دی عربي کې هم دی پښتو کې هم دی دا خره پښتو کې هم چاپ کړی دی ښه کار کړی دی بعضې خلک په اردو نه پوهېږي ترکي هم چاپ کړی دی ځکه ترکي کې دا قسم خلک ډېر زیات دي دا قبر پرست الله اکبر په دې وجه تاریخ او دین او دا د قرآن او د سنت نه زده کوې ښه دین د ډرامو نه مه زده کوې ښه ټول وخت التغرل ته ناست وي زه دین زده کوم تاریخ زده کوم کې به دله پټې پټې انجکشن یې ولګوي درګاهونو والا به دې وګرځئ نو هغه کتاب کې لیکلي اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور چې کله در باندې پریشانې راشي د مړو نه غواړه قبرونو نه غواړه اوس هم دا قبورین په درګاهونو کې ناست دي ښه هلته ناست دي هغې ته رامدد چې چغې وي نظر و نیاز وړي نو موږ د هر مونځ په هر رکات کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله موږ یوازې ستا بندګي کوو بل چاله نه کوو و ایاک نستعین خاص تا را مدد کوو بل څوک نه را مدد کوو یو امداد ما تحت الاسباب دی ته چاته وې ما ته قرض راکا یا دا پنډ راوچت کا نو دا ما تحت الاسباب امداد دا جایز دی ښه ما فوق الاسباب امداد څه اسباب شته دی نه ظاهري سړی مړ دی او ته وې هغه ته وې راورسېږه زما امداد وکړه یو ماشوم هلک داسې درسونو کې ناست و هغه مور به که تنور کې به ترې ډوډۍ پرېښوده وایي پیره بابا په نیکیا راورسي یو ورځ دغه مور نه ډوډۍ په تنور کې پرېوته هغې زر چغه که پیره بابا په نیکیا راورسي هغه هلک داسې کار وکړو چې کور کې یو کټ و پای کې ښکلې مزېداره طلایي واچوله بالښتونه یې کېښودو د کټ څادر پې واچولو او بیا منډې والې کور کې یو بانګي وغیره ټینګو مور لوی څه کې بچې تا خو کټ مټم سم کو بانګي پسې منډې وې وایي تا اوس وینه چې پیر بابا په نیکیا راورسي نو به رارسي نه اجې څو رارسي زه به دا چرګ مرګه رالکه ما ډوډۍ ووډۍ به وله وکړو دا کټ مې وله برابر کړو او دوی خواره دا ته څه کوي خو تا وي چې راورسېږه نو رارسي به نه دا را د خلکو ګنده عقیدې وي خو الله په دې ملک داسې علما داسې خلک پیدا کړ لکه شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه دې ته الله بیا شاګردان ورکړ په دې علاقو کې شیخ ګورامان رحمت الله علیه شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه عبدالرحیم چترالي رحمت الله علیه نور او دې ته دا سبق زده کړ او دا مسله د عبادت د خلکو ته ورسوله هغه رڼا راله ایاک نعبد و ایاک نستعین دا نتیجه د دلایلو ده چې دا د مخکې دلایلو نتیجه ده اهدنا الصراط المستقیم کې تعلیم د دعا دی او پای کې نورې ګڼې خبرې دي که زندگی و ان شاء الله سبانی درس کې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا وبارک وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اے رب موږ ته د قرآن فهم را نصیب کړي ربا مونږ داسې کې څنګه چې ته غواړې ربا اے ربا زمونږ د درسونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي
رب را تمام امت مسلمه حاجتونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي رب ای رب ذوالجلال ته زمونه راضي شي دا څونه مرګري دي درس ته د لرې یا د نږدې نه راځي کشران مشران رب د دې برکتونه ورته نصیب کړي د دې په برکت سره مصیبتونه ختم کړي پریشانۍ ختم کړي بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي ډېر ملګري د علاقې او د بهر هغې د دعاګانو درخواستونه کوي رب دایي مشکلات آسان کړي دایي پریشانۍ ختم کړي موږ سره کم ورونه او دوستان د بهر ملکونو د درس کې آنلاین شرکت کوي کم مسافر دي رب ایتم خوشاله ورکړي د د رزق تنظیم د غي د بچو سره په کلی علاقې کې نصیب کړه برحمتک یا ارحم الراحمین